د څه د پاسه 102 میلیونه افغانیو په ارزښت دوه ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د 4,000 کورنیو لپاره د برېښنا جوړه شوې شبکه او دغه راز د لغمان د برېښنا امنیت لپاره نوې جوړه شوې اداري ودانۍ چې 102 میلیونه او 600,000 افغانۍ لګښت پرې شوی نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د اوبو او انرژي د وزیر انجینر علي احمد عثماني د لغمان ولایت د مرستیال له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې پر یادو مشرانو سربیره په ولسي جرګه کې د لغمان خلکو استازي هر یو الحاج نقیب الله محبت، الحاج محمد حسن مموزي او د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزي او غړیو پکې ګډون درلود. له یادو دوه ټولګټو پروژو یوې هم په مرکز مهترلام او قرغیو ولسوالۍ کې د 4,000 کورنیو لپاره د برېښنا جوړه شوې شبکه ده چې ټول ټال 163 میلیونه او 200,000 افغانۍ لګښت پرې شوی چې تمویل د اوبو او انرژي وزارت له انکشافي بودیجې څخه شوی. په دغه پروژه کې د شبکې جوړونې په ټولو چارو سربیره 26 پایې مختلفو طاقته ترانسفارمرونه چې مجموعي توان 6510 کیلو ولټ امپیر کېږي نصب شوی دي چې په بشپړېدو سره یې 4,000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې شوې. همدارنګه بله پروژه د لغمان د برېښنا امنیت لپاره نوې جوړه شوې اداري ودانۍ ده چې 9 میلیونه او 400,000 افغانۍ لګښت پرې شوی او د افغانستان د برېښنا عمومي شرکت له بودیجې یې مالي ملاتړ ته اوږه ورکړل شوې. دغه ودانۍ په 3 پوړونو کې په پاخه او اساسي شکل د 1 کال په موده کې جوړه شوې چې 15 اداري خونې د 100 نفرو په ظرفیت د غونډو یو لوی تالار او نور ټول ضروري ملحقات لري. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې لغمان والي عبدالجبار نعیمي ولسونو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له هغوی وغوښتل څو د ملي پروژو په تطبیق او ساتنه کې سره یو سي. نوموړي همدارنګه د افغانستان د برېښنا شرکت په مشرتابه غږ وکړ څو د هغو 15,000 کورنیو لپاره د برېښنا شبکې جوړولو د پروژې په اړه چې دا مهالي کارونه په ټپه ولاړ دي هم وضاحت ورکړي او دغه پروژه له ګونګ حالت څخه را وباسي. ښاغلي نعیمي د بادپخ ولسونو ته د برېښنا شبکې په جوړېدو کې د کارونو په پرمختګ خوښي څرګنده کړه او ترڅنګ یې اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه څو د ولسونو سره د هغه څه ژمنې ونه کړي کومې چې په راتلونکي کې ورته عملي کول سخت کار وي. وروسته د لغمان د برېښنا امر انجینر اکرام الله او په ختیځ کې د برېښنا رئیس امید سبا پروژو په تخنیکي برخو د خبرو ترڅنګ د برېښنا رسولو په اړه د نویو هڅو یادونه هم وکړه. ورپسې په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي حاجي نقیب الله محبت، د ولایتي شورا منشي ګلزار سنگروال، قومي مشر حاجي شامرد خان او نورو ویناوالو په وار سره د خپلو خبرو پر مهال د یادو پروژو په عملي کېدو د خوښۍ پر څرګندولو سربیره په هر اړخیزو برخو کې د ولایت مقام هلې ځلې او تلاشونه وستایل او ترڅنګ د اوبو او انرژۍ له وزیر ښاغلي عثماني وغوښتل څو په لغمان کې د برېښنا رسولو او دغه راز د اوبو د بندونو د سترو پروژو په تطبیق او عملي کېدو کې ځانګړې توجه وکړي. د غونډې په پای کې د اوبو انرژي وزیر انجینر علي احمد عثماني د خپلو خبرو پر مهال د لغمان والي او دغه راز د لغمان ولسونو له تود هرکلي او هر اړخیز ملاتړ د مننې ترڅنګ د اوبو د تنظیم او مدیریت په برخه کې د ملي یووالي حکومت د دریځ په اړه هم لنډې خبرې وکړې. ښاغلي عثماني ژمن شو چې د ولایت مقام او دغه راز د لغمان د ولسونو له لوري د شویو وړاندیزونو په عملي کېدو کې به د یاد وزارت په چوکاټ کې خپله لازمه همکاري هیڅ کله ونه سپموي او په دې برخه کې به د ولسونو د هوساینې لپاره د لغمان ولایتي ادارې سره یو ځای د دې ادارې د پلانونو په تطبیق او عملي کېدو کې همکاري وکړي. د یادونې ده چې دا مهال په ټول لغمان کې له موجوده 14 میګاواټه برېښنا څخه د نننیو 4,000 کورنیو په ګډون 15,000 کورنیو ته په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې د برېښنا شبکه فعاله شوې چې له ګټې یې یادې کورنۍ برخمنې دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وزیر لغمان ولایت څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د اوبو انرژۍ وزارت وزیر انجینر علي احمد عثماني په یو کاري سفر لغمان ولایت ته راورسید او د دغه ولایت له والي او مشرانو سره د اوبو د لویو بندونو شاهي کانال پر جوړېدو او د برېښنا د شبکې پر پراختیا خبرې وکړې. لغمان والي د اوبو انرژۍ وزارت وزیر ته د ښه راغلاست ترڅنګ د دغه ولایت د خلکو د اساسي غوښتنو په ځانګړې توګه د برېښنا د شبکې د پراختیا او د اوبو د سترو بندونو د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل او د کابینې له نوموړي غړي یې وغوښتل چې د یادو ټولو پروژو په اساسي جوړېدو کې لازمه توجه همکاري
همکاري وکړي. لغمان والي د یاد وزارت له وزیر مننه وکړه چې په لغمان ولایت کې د خلکو او ادارې د غوښتنې سره سم د لویو پروژو شاهي کانال، کلګوش، وطنګټو، بندونو او ګمبيري د برېښنا د شبکې د جوړېدو د لومړنیو تخنیکي کارونو او سروې په برخه کې ځانګړې همکاري کوي. د اوبو انرژي وزارت وزیر د لغمان ولایت له والي او خلکو څخه مننه وکړه چې په ګډه او همغږۍ سره د دغه ولایت د سترو او بنیادي پروژو کارونه تعقیبوي. نوموړي لغمان والي ته د هر اړخیزه همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې یادې بنیادي پروژې ورته لومړیتوب لري چې په هر یوه بیه د پلان سره سم کار پیل کړي. د یادونې وړ ده چې دا دوهم ځل دی چې د کابینې نوموړی غړی د لغمان ولایت څخه لیدنه کوي. د اوبو او انرژي وزیر په لغمان کې تقدیر شو. نن د اوبو او انرژي وزیر انجینر علي احمد عثماني لغمان ته راغلی و. په دغه سفر کې د برېښنا امنیت لپاره نوې 3 پوړیزه ودانۍ او 4,000 کورنۍ ته د برېښنا شبکه چې ټولې چارې بشپړې شوې پرانستې او ډاډ ورکړ چې د لغمان د خلکو او اداري غوښتنو او وړاندیزونو ته به ګام په ګام مثبت ځواب ووایي او په دغه ولایت کې به اړوند برخو کې بنسټیز کارونه ترسره کړي. د لغمان اداري ولسونو او د خلکو استازو ښاغلي عثماني د ښه خدمت او لغمان ولایت د خاصې پاملرنې له امله د یوې پراخې ولسي غونډې په ترڅ کې تقدیر کړ او هغه ته د پښتني دود له مخې لونګۍ په سر کړه. لغمان والي د اوبو او برېښنا وزیر انجینر علي احمد عثماني د کابینې یو فعال وزیر وباله او د ښاغلي عثماني د ټولو ملي پروګرامونو او پلانونو ستاینه وکړه او یاد کړه چې د وطنګټو او کلګوش بندونو سترې اقتصادي پروژې به هم د ښاغلي عثماني په هڅو تطبیق شي. ښاغلي نعیمي په دغه غونډه کې په خلکو هم غږ وکړ چې د ملي پروژو په تطبیق او ساتنه کې اساسي رول ولوبوي او پرې نږدې چې د وطن او خلکو دښمنان عامه شتمنۍ پروژې او تاسیسات زیانمن کړي. لغمان کې 11 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایت مقام څخه پر لېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي د لغمان د 3 ګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو نن د ولایت مقام رهبرۍ په مشرتابه ونیز امنیتي غونډه کې وویل چې ځواکونه وروستۍ اونۍ په ګډو حرکتونو، عملیاتونو، کمینونو او بریدونو کې د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې 11 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امنیتي مسؤلینو په وینا وروستۍ اونۍ کې 6 تنه د دولت ضد وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 تنه نور شدید ټپیان شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي امنیتي مسؤلینو دا هم وویل چې ګډو ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو د کابل ننګرهار په لویه لاره د اوبو 4 مرمۍ چې موخې ته په فیر برابر شوي کشف او له منځه وړي دي. امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد او د ملي اردو د لومړي پلي لیوا قومندان بریج جنرال نور علم حلیم د دښمن د ځپلو لپاره د اړخیزو تیاریو ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې حالات تر بشپړ کنټرول او څارنې لاندې دي او په ډیرو سیمو کې د اسلام او بشریت دښمنان ځپلي دي. لغمان والي د امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو او قربانیو درناوی وکړ. د دوی سرښندنې وستایلې او یاد کړه چې د سر او تن په قیمت به د امنیت لپاره کار وکړي او دغه ولایت د هغو کسانو له وحشت او دهشت وژغورو چې د اسلامیت او بشریت پر ضد جګړه کوي. لغمان والي په دغه ځانګړې غونډه کې د امنیت د تامین په اړه یو شمېر ولسي اندېښنې او نیوکې هم د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریکې کړې او امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د ولس همکارۍ، مشورې او ملاتړ ته خاص پام وکړي او هغه کسان گرفتار کړي چې په تروریستي پیښو، غلاو، قاچاق او نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري. د لغمان ولایت په امنیه قومندانۍ کې د ظرفیت لوړونې 3 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. په همدې موخه هغه مراسم چې په امنیه قومندانۍ په تالار کې جوړ شوي وو د لغمان امنیه قومندانۍ اداري مرستیال الحاج سمونوال غلام قادر د یادې قومندانۍ د بېلابېلو برخو مسؤلینو پکې ګډون درلود. نوموړی 3 ورځنی ورکشاپ چې 3 ورځې وړاندې د امنیه قومندانۍ د مسلکي افسرانو ساتنمنانو د ظرفیت د لوړولو لپاره په لار اچول شوی و نن پای ته ورسید. د ورکشاپ د پای ته رسیدو په مراسمو کې د امنیه قومندانۍ اداري مرستیال الحاج غلام قادر پرانستونکي وینا وکړه. د په خپلو خبرو کې د تعلیم او تربیې له مشرتابه او کارکوونکو څخه د مننې ترڅنګ د امنیه قومندانۍ له هغو منصوبینو چې په یاد ورکشاپ کې برخه درلوده وغوښتل چې په ورکشاپ کې ترلاسه کړي زده کړې په عمل پلي کړي او نورو ته هم د ظرفیت لوړولو په برخه کې پوهاوی ورکړي. همدارنګه په دغو جوړو شویو مراسمو کې د تعلیم او تربیې امر سمونمل عبدالرازق همکار هم خبرې وکړي. ژمن شو چې داسې او دې ته ورته نور ورکشاپونه به د یادې قومندانۍ د منصوبینو لپاره په لار اچوي. په پای کې د لغمان امنیه قومندانۍ اداري مرستیال او د نورو مسؤلینو په لاسونو د نوموړي ورکشاپ تصدیق لیکونه د ورکشاپ ګډونوالو ته ورکړل شول.
د لغمان مرکز پورې اړوند د پشیو په کلی کې د پاک چاپریال د منځته راتګ او د ژوند چاپریال ساتنې د رضاکارو شوراګانو د جوړولو په موخه د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د چاپریال ساتنې ریاست په کارمندانو سربېره د پشیو د کلی سپینګیرو او ځوانانو ګډون درلود. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د یاد ریاست د بنسټیزو پراختیاوو او ارزونې مدیر انجینر هدایت الله سمي د چاپریال په پاکوالي او د طبیعي میراثونو په ساتنه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ژوند چاپریال پاک ساتل نه یوازې د یاد ادارې دنده ده بلکې عام خلک هم د هیواد سره د مینې د ملي او اسلامي احساس له مخې باید د چاپریال په پاکوالي او د هوا سمسورتیا په خوندي ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه نوموړي د مرغانو او کبانو بې رحمانه ښکار یو غیر اسلامي او غیر قانوني عمل وباله او په خلکو یې غږ وکړ چې د دې عمل په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. ورپسې د پشیو د کلي ملا امام مفتي عطا محمد حقانی د اسلام له نظره د چاپریال په پاکوالي رڼا واچوله او زیاته کړه چې موږ باید د چاپریال په خوندي ساتلو کې خپل اسلامي او ملي وجیبه تر سره کړو. نوموړي د اوبو په پاکوالي ډیر ټینګار وکړ او ویل چې اوس مهال زموږ اوبو د ککړتیا له ګواښ سره مخ دی چې باید ټول د دې په ساتنه کې تر خپل وسې پورې هڅه وکړو او خپل کثافات په اوبو کې وانچوو. وروسته د پشیو د کلي په استازیتوب ډاکټر محمد یوسف وینا وکړه. نوموړي د چاپریال ساتنې له ادارې څخه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د چاپریال په پاکوالي کې به له یادې ادارې سره مرسته کوي او د چاپریال پاک ساتل د ټولو ملي دنده وګڼله. هیره د نوي چې په دې غونډه کې ډاکټر سید یوسف سعیدي د چاپریال ساتنې د رضاکارې شورا د رئیس په توګه او معلم محمد هارونی د مرستیال په توګه وټاکل شول. په پای کې غونډه د هېواد د سمسورتیا په دعایې سره پای ته ورسېده.